په تحصیل بشام کې د کال 1990 نه وړاندې د بجلی تارونه لګول شوي د کوم حالت چې ورځ تر بله خرابیږي. د تارونو د خرابېدو له وجې په ورځ کې 15 یا 10 ځله فالټ راځي او ورسره د بجلی ولټیج هم کم وي. د بشام یو ځایي اوسیدونکی وایي چې د تارونو سره په کمبو کې چې کوم لرګي لګېدلي هغه هم خراب شوي. د 90s نه مخکې کم ټرانسمیشن لاین چې دی دا هغه دی او د دې کم د کراس چې لګېدلي دي نو هغه د لرګي دي د بده مرغه او د هغې وجه دا ده چې په ژمي کې چې دی هغه لرګي د باران د وجې نه پوست شي جو هغه لرګي ارتاو شي نو زموږ بجلي چې ده هغه منقطع شي او په اوړي کې چې دی هغه تارونه دونه لوز شي چې هغه هر ځای کې چې دی هغه کته پراته وي کله یې ګاډی ووهي کله یې بل څه ووهي کله یې بل څه ووهي نو د هغې د وجې چې دی هم زموږ بجلي چې ده هغه ډسټرب وي. د بشام سره تعلق لرونکي ځایي خبریال عطاالله وایي چې د بشام شمار په ګرمو علاقو کې کیږي. د بجلی د تارونو له وجې په کاروباري خلکو غټ اثرات پرېوځي. بوسیده تارونه به موږ ورته ووایو چې دا د ګرمۍ د وجې نه دا کېږي اولی کېږي دا ارتاویږي که باران شي نو د هغې د وجې نه هم دا تارونه چې دي دا ارتاویږي او که دې سره سره بشام چونکې د سیلۍ لپاره مشهور دی که سیلۍ شي نو بیا هم دغه ټرانسمیشن لاین چې کوم دی د تارونه چې کوم دي دا په ځمکه باندې پراته او ټوله ورځ دغه د وابدا هلکران چې دي او ټوله شپه چې دي هغه په دې مشکلاتو کې چې یاره دا تارونه راغونډ کړي او دوباره ولګي او دې سره خلک چې کوم دی هغه هم ډېر زیات سفر شي او دې سره سره کوم زمونږ چې د بجلۍ نه وابسته کاروباري طبقه چې کومه ده هغه هم د شدید د معاشي بحران شکار شي. یو بل ځای اوسیدونکی وایي چې اول دغه تارونو مالی نقصان راکو ولې اوس خبره جاني نقصان ته رسېدلې ده. نقصانات خو دا دی چې بله ورځ زموږ په تېره ورځ زموږ یو لاینمین پکې کار کو او لکه بار بار هغه لینمینان هم ډېر زیات ستړي شو ځکه 2 لینمینان دي که 3 لینمینان دي په ثابت تحصیل بشام کې هغه خپل کوشش کوي چې دا څه طریقې سره د ختم تار چې کوم دی ختم کوم سیستم دی دې نه هغه کار کوي هغه بل ورځ یو پکې ونیولی شو هغه عاجز چې دی اوس هم په هسپتال کې دی نو ډېر بد حالات دي د ټرانسمیشن لاین. د پیسکو ایس ډي او وایي چې د تارونو د شلیدلو غټه وجه لوډ زیاتېدل دي او ډېر زر به بشام ته نوې سیټي فیډر هم ولګولی شي چې خلک به د دغه مشکل څخه وځي. فالټ چې دی هغه خو مختلف وجوهاتو په بنا باندې راځي او د هغې د وجې چې دی بجلي بندېږي. زموږ سره بشام سیټي فیډر باندې لوډ هم انتهایي سیوا دی او نن سبا ګرمي هم ډېره زیاته ده نو د هغې د وجې هم بجلي چې دی اکثر تار وشلېږي یا داسې قدرتي آفت راشي سیلۍ طوفان د هغې د وجې هم بجلي بندېږي او کله چې فالټ راشي نو زمونږ لاین سټاف چې دی هغه هر وخت چې دی اني ټایم چې دی هغه فالټ کلیر کولو چې دی هغه کوشش کوي او لاین چې دی هغه خو ډېر مخکینی دی اوس د بشام سیټي ته چې دی جدا فیډر هم راغی په هغې باندې کار روان دی یو 2-3 ځایونو کې په هغې کار پاتې دی چې هغه کله کمپلیټ شي نو هغه به هم سټارټ شي نو په دې بشام سیټي دا زوړ کمپیوټر چې دی په دې باندې به لوډ کم شي او د هغې د وجې به هم دا مسله چې دی هغه حل شي. د بشام ولسوایي که مسله د حد نه زیاته شوه نو په احتجاج به مجبوره شي. د سنو پښتونخوا دپاره عرفان حسین علي ضلع شانګله.